اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر المعین اما بعد قابل قدر سامعین و ناظرین یوه مسله د مخکې هم ذکر کړې وه د موټرسایکل والا کومې لیټرې دي بازار ته نه ډاک دی اول خو ټول دا یو سوال کوم چې کوم یو شی بازار ته راوځي چې د چوکې وربسي دوی ته پکار دی چې شرعي مسلې پوښتنې کوي چې د کار زه کوم جایز دی که نه دی ټیک دی بزنس کوه ښه کار دی و خدای مو ځوانانو کې دا صلاحیت پیدا وکړي چې بزنس طرف ته متوجه وي دغه علاقه کامیاب کړي خو دا سوچا وکړه چې زه د لټرۍ د موټرسایکل والا کوم دا جایز دی که نه دی جایز دا چوک چې بې تحاشه و روان دي لټرۍ والا موټرسایکلو ته تاسې خو لږه پوښتنه وکړو چې د کور د زه کوم جایز دی که نه دی جایز دې حوالې سره هغوی سیستاني آیت العظما سیستاني مجتهد رسالې نه غواړم زه تاسو ته دې حوالې سره بیان وکړم چې هغه دا کومه رایج کوم بازارو کې مکسو دا لټرۍ د موټرسایکل والا دا یوه قمار کې رسي جوارۍ کې رسي او حتی سود حوالې سره رسي حرام دی زه څو شیقونه ته ذکر کوم هغه نه یو شیک دغه دی چې مثلا د لټرۍ دې سیستم سره وي چې مو دا نیت دی چې مثلا دې کې مو ته نوم وځي او د پیسې ورکوم او د ټیکټ شي کور اندازې کې مو نما وځي کله چې دا نما وځي کې مو ته نوم حاصل شي نو دا معامله بشک حرام دی او باطل دی که چیرې دغه حرام کې انسان مبتلا شو کوي بچي مثلا لټرۍ کې هغه موټرسایکل وتلو موټرسایکل کې مات 1,20,000 دی ته په 15,000 وته ته په 40,000 45,000 کچېرې دغه کمپنۍ سرکاري دی حکومت طرف نه دی نو بیا دغه موټرسایکل ته مجهول المالک دی یعنی گویا مالک نه دی معلوم دی کې تصرف ته جایز نه دی مجتهد ته رجوع دی کې ضروری دی کچېرې پرایویټ دی پرایویټ کې کوم مالک اصلي چې کوم دی هغه رضي کول ضروری دی نو زه پوښتنه دا نه کوم چې دا موټرسایکل ته په 20,000 وتلو دا دوره کسانو پیسې دي کې انوالو دي ته به کوم رضي کوي چو څه دی ورسي څو ته یې چېرې مثلا که ته دغه باندې رضي وي نو دا یو صورت دی بل صورت دا هغه دی چې د 14 کمپنۍ خلاصه کړي دی د موټرسایکل والا که چیرې دوی غواړي چې دا پیسې چې کوم انکم دوی ته رسي اضافي دوی بس داسې وایي چېرې د کومې اضافي پیسې مو ته رسي دا تاسې نمونه خلو دغه گویا یو سکول جوړو پال جوړو د سود و انعام للشو کې نه وي نه به هغه کې نشته بس پرونه کوي خو اوس بیا هغه د کومه کمپنۍ داسې کوي چې هغه دغه کینی چې مثلا زه دا پیسې ځان ته نه کوم زه غواړم دا خیرات والا خو کارو کې استعمال شي لذا دا دوه صورت دی دریم صورت دغه دی چې زه کمپنۍ ته قرضه ورکوم قرضې بدلې کې هغه 6 مهینې بعد پابند دی دغې خبرې باندې چې هغه لټرۍ وځي لټرۍ کې مو ته انعام عاملو شي خپلې پیسې عاملو شي دا معامله یې حرامه دی چونکې د سودي قرض کې رسي لذا لنډه خلاصه یې دغه دی چې دغه شي نه پکار دی مو ځان وساتو شرعا جایز نه دی د جوارۍ کې رسي حرام دی سود کې رسي د درې شیقونه یې سموخله دغه درو شیقو سره چې کوم بازار ته نه ګرم شوی دی دې نه څوره کوه شو واس رسېږي ما یې کوئ جایز نه دی هغوی سیستاني کوم دا درې شیقونه تاسو ته ما ذکر کړله چې کوم رای حل دی هغه یې دومره سخت دی چې هغه باندې عمل کوله دو طرف ته مشکله دی یو بیا سوال ته کوم چې کله کوم یو کار کوي هغه مسالې نه ځان خبروي شرعي طور باندې حرام دی جایز دی ځکه امیر المؤمنین یې چې سود کوئ یعنی بزنس کله کوئ تجارت کوئ اولې تجارت اصولو نه کوم شرعي اصول دي هغه نه ځان خبروي که چیرې شرعي اصول نه ځان خبر نه کړل تاسو به سود کې مبتلا کیږئ نه کسه ته کمپنۍ موټرسایکل والا خلاصای ته دړادړ کوم د ایډورټایز کوي فیسبوک باندې یا دیوالو باندې لګوي خو دا پوښتنه خو واکه چې دا کار جایز دی که نه دی جایز آیا نور کارونه نشته دي چې صرف اندغه کار مودې طریقې سره اونکو چې زه کې سود کې مبتلا شم دې وجې نه لغونده په کار دی دغه شی مو پوښتنه کوو بیا هغه نه بعد کار وکړو ښه خبره دی تجارت بزنس ثواب لري مستحب دی خپل ځان په خپو درول خپلې خلخانې په خپل درول معیشت مضبوطوله دا اسلام غواړي خو سود نه بغیر باطل معاملې نه بغیر لہذا د څو شیخونو مو ذکر کړه دغه سره دغه معاملات درست نه دي په کار دی کې مو احتیاط وکړو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین